نو حقیقی ذکر کون کی په قرآن کې دا خو الله تعالی دی، خو مطلب دا دی نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې د خلکو د موسی علیہ السلام د کیسه وورو د قرآن نه. قرآن کې ذکر کول دا خو الله تعالی کوي، یعنی دا خو د الله تعالی د طرف نازل شوی کتاب دی، نو ذکر کړي به الله تعالی دی، خو مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته د خلکو د قرآن دا واقعیا بیان کړه موسی علیہ السلام ده. نو دی خاص کړل شي موسی علیہ السلام انبیاء علیهم السلام چې دي دا ټول الله تعالی خاص کړی دي. د کوخي تور د هی طرف نه الله تعالی موږ ته واسو د مدین را روانو بیبي ور سره وا وګدا واقعیا ده. هغه بیبي د ماشوم بیمار شولا، بیا د چکم دی اور ولید د سپونه کې موسی علیہ السلام روان شو چې دی بیبي له ساړه شوی دي، او عام طور چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دته د ګرمایش ضرورت وي، د خوراک ضرورت وي. نو موسی علیہ السلام د دې د خدمت لپاره لاړو. څنګه لاړو نو په ونه کې د سی اور بلیدو، نغه اور نو غد الله تعالی نورو الته او بیا الله تعالی پیغمبري ورکړه. اور بچ موسی علیہ السلام بلاس برکه اور به برکه دو لاس برکه اور برکه دو. اخر کې الله تعالی فرمایل چې موسی زست عربی یم، او موسی علیہ السلام تعالی ته پیغمبري ملاو شو، او ورته لړشه او فرعون د کوم دی زما دعوت بیان کا، زما لیو ته بیان کا. د ضرور دا مرتهبه کو عتیه موکړه وته هبه معنا عتیه کول. موسی علیہ السلام سوال وکړي چې الله تعالی زما د جبه کې تطواله دی، او دا هارون علیہ السلام زما ورور دی، دی ما سره پیغمبر کا، په پیغمبري ګر سره دی شریک کا، د دوم پیغمبري ورکړه. نو الله تعالی د پیغمبري ورکړه. نو الله فرمایي چې موږ د موسی علیہ السلام په خوخه باندې دته هارون علیہ السلام پیغمبر ورکړو. د دې وجنه هارون علیہ السلام ته هبت الله وی، د الله تعالی ورکړی شوی. نو الله تعالی عطیه ورکړه موسی علیہ السلام ته د هارون په شکل کې.